الرحمن ملګرو اقرار احمد یم دا حال زه په تحصیل جمرود کې موجود یم. دا ملګرو تاسو د ما په شا باندې دا یو ډیران وینئ. دغه ډیران تقریبا د څو کلونو نه دغه دلته جوړ دی. دغه ډیران کمیږي نه، دغه ډیران ورځ په ورځ زیاتیږي او د دې ورځ په ورځ د ډیران د غټېدلو یا د زیاتېدو وجه دغه ده چې دلته د ټي ایم ای والا داسې خاص کارکردګي نه ښایي. ملګرو دلته د ما په شا باندې بیا تاسو کتای شئ ډبې هم ولاړې دي. اوس نه پوهېږو چې دغه چېرته د ګاډیو اډه ده که نه دغه څه دي، خو دې سره تاسو دغه ګورئ دغه ډیران وګوره. دومره ستر ډیران یو ملګرو تاسو چېرته بل چېرته نه وي لیدلی. دلته تقریبا په 2-3 منټه کې دلته په تحصیل جمرود کې دلته ټي ایم ای واقع ده. ټي ایم او هم کینې، نوره محکمه یې هم کینې، خو دا وګوره دغه شی موږ څو وارې راپورټ کړلو خو دغه صفایي ګوره دا نه کوي. دا صفایي ځکه کمزوري ده. اوس ملګرو که زه داسې راتاو شم دلته دا وګورئ، دلته د ما په شا باندې دغه ملګرو هوټل دی او دغه هوټل دلته چې کوم دی چای پخېږي، دلته دغه بدبو وګوره. دلته د ما په شا باندې په دا طرف باندې چې کوم دی دلته سکول واقع دی. دلته دا که زه لږ داسې ملګرو راشم دا وینئ، دا چې کوم دی ملګرو دا اوس سرکاري سکول دی. دا اوس تاسو وینئ دا اوس سرکاري سکول دی. نو دغه ځای ملګرو د یو ډیران پکې جوړ دی او ډېر زیات ګند پکې جمع دی. اوس هم د دې ګند صفایي کېږي. که چېرې ټي ایم او جمرود را اکټیو شوله او دلته یې یو ګاډی راوستلو، څوک مزدوران څوک یې پې اخته کړه، نو یقین وکړئ د ډیران صفایي کېږي. بار بار په جمرود بازار کې صرف دا نه چې صرف دغه ځای ګندګي ډېر جوړ شوی دی. دلته شاته مونږ ویلې هم راپورټ کړي دي، نور ځایونه هم مونږ راپورټ کړي دي چې دلته ګند چې کوم دی هغه ډېر زیات شوی دی. دغه اوازونه دغه شان د مخکې مې پروګرامونه شوي، د ډي سي ته هم رسېدلي دي، اسسټنټ کمشنر ته هم رسېدلي دي، نور چې څومره هم متعلقه خلک دي چارواکي دي ذمهوار خلک دي هغو ته دغه ویډیو رسېدلې ده، مخکې هم رسېدلي دي. نو په کار ده چې دغه ځي چې کوم دی صفایي وکړی شي. تاسو وګورئ که نه ما په شا باندې هغه ډیران وګورئ. دا اوس څومره غټ ډیران ملګرو جوړ شوی دی ګوره. او دلته په 1-2-3 قدمه کې دلته ټي ایم ای چې کومه محکمه ده هغه موجود ده. نو په کار ده چې صفایي وشي.